ولنې حق د ښځې چې دې ته به ته مهر ورکې. مهر په نکاح کې کم مهر مقرر شو، هغه مهر به استاد له خی او په خنۍ دا د ښځې حق دی، دا به په هر صورت باندې ښځه ته ادا کړي. مونږ په نکاح کې ډېر شی مهر ولیکو، صرف په دې نیت باندې چې بھئی دا خو یو رواج د خلک لیکي، یو رواج غونډه قائم دی، خو ورکو وینا یا سلګه ډیره حصہ ولا ورکو او نور پسې وړاندې کوړنده، او بیا د نکاح نه پس مختلف قسم حیلې بهانه کو چې اوسه راته دا پس اصل معاف کی. د مہر د معاف کولو د پاره مختلف قسم حیلې بهانه کول چې دا راته معاف کی مجبور شي او معافي کی ګوره دا جایز نه دی. الله رب العزت په تاسو کوي یو خزه کو په خپل د زړه رضامندیا سره په خپل باندې چې تا نه د مجبوره کړي او وی ویل چې بس زما حق ته او زه خپل خاوند ته معاف کوم، نو معاف کولی شي، خو په دې شرط باندې چې تا نه مجبوره کړي. هغه انسان بیا پوهیږي چې زه په سم مجبوروم یا هغه د خپل زړه نه معاف کوي. ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا لا يحل مال امرئ الا بطيب النفس منه. د یو مسلمان مال د بل لپاره حلاليږي نه در سو پورې چې داغه د زړه رضامندیا پکې نه. اوس دا مهر دا د ښځې حق دی، کو چاله تحفه کې ورګي خپل خوخه ده، چاله اسه ورګي خرڅي مور او پلار ته ورګي، دا د خپل ذاتی حق دی، دې کې ستا تصرف نه چلیږي. نو شریعت احکامات هم پاغه جاری کیږي چې مہر داغه په قبضه کې دی، دا نو خپل ذاتی ملک دی، نو کال تیرې دو سره په زکات هم لازميږي. دا غرنګي د قربانې په ورځو کې به قرباني واجبېږي. اگر چې بیا زمون په عرف کې خاوندان ماشاءالله د خزې د طرف نه زکات ادایګي کوي، د خزې د طرف نه د قربانې ادایګي کوي، خو خبره ده، خو لیکن شرعاً دا په د خزه واجب دي چې دا بخپل زکات ادا کوي، دا بخپل قرباني کوي. سړی باندې کو چرته صاحب نصاب وي نو ځان له په زکات ورکول واجب دي، ځان له په قرباني کول واجب دي. ما ته یو کس د مسالې تاسو وکړو، ویجی ما سره 15 توله سونه ده او 3 لک روپۍ دي ما سره، نو زه به څنګه طریقې سره د زکات ورکوم؟ ما ته تاسو کو چې دا سونه ستا ذاتی ده او کنه د خزله د مہر کې ورکړی ده، پیدا می خزله مہر کې ورکړی ده، نو بیا خو امستانه شو، بیا خو ستانه ده. د دې سونې په وجه باندې پتا زکات نشته، د دې سونې په وجه باندې د په خزه زکات ده، نو ته خپل مالیت راجمه کې د دې سونې نه علاوه کو نصاب صاحب نصاب جوړې دي نو زکات په پکې ورکې، او دا خزه به د خدا سونا او د دې چې کم رقم دی یا نور سيزونه دي مال تجارت ته اب راجمه کوي، صاحب نصاب جوړې دا نو اب خپل زکات ورکې. نو مونږ ورکړي مہر او بیا بیرور خپل نوم کو، دا څنګه دا د خزه حق دی. نو ولنه د خزه حق څه دی چې مونږ هغه ته مہر ورکړو، او دا رب ذوالجلال قرآن کریم کی صریح فیصله کړی دا د غي شرعي حق دی، د معنی زمون اس قسم تصرف حق نشته. بیا ام په خپل رضامندۍ سره معاف کوي، بیا خبره ده. دویم حق چې د خزه او د خاوند په مابین کې مشترک دی، هغه دا دی چې د خزه سره ازدواجی زندگی قائم ساتل.